بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم د اولې حصې سبق نمبر 10 دی او الدرس الثاني شروع دی. د حرف تنکیر او حرف تعریف باسونه مونږ کړي دي او په هغې کې بیا یو څو نمبر یې مونږ له راکړي وي. نن 5م نمبر درس پکې دی. هر کله چې تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي. تنوین والا حرف د معرب باللام کوم اسم ته وایي؟ د کوم اسم په شروع کې چې الف لام راشي دغه پوره اسم ته معرب باللام وایي. نو کله چې تنوین والا حرف د معرب باللام اسم نه ما قبل یعنی مخکې وي، ٹھیک شوه، مخکې ته ما قبل وایي او رستی ته ما بعد وایي. لکه ګورئ زیدن العالم. نو ګورئ دا زیدن تنوین والا لفظ دی که نه، ګوره تنوین والا حرف دی. نو دا د دې العالم د معرب باللام اسم نه ما قبل دی، ما قبل مخکې او ما بعد رستی ته وایي. لکه زیدن العالم جمیل، ٹھیک شوه. نو دا جمیلون ته ما بعد دی، دته ما بعد وایي، ٹھیک شوه، دته ما بعد او دی یو ته ما قبل وایي. دا هم ځان سره د الفاظ یاد کړئ، دا ډېر زیات استعمالیږي. ما قبل مخکې لفظ ته وایي، ما بعد رستي لفظ ته وایي. ښه، امید دی په دې به پوه شوي. دا معرب باللام اسم دی، معرف باللام، دا معرب باللام دی، دا معرب باللام دی، دا ته ما قبل دی او دا ته ما بعد دی. ښه جي، نو موږ ته وایي هر کله چې تنوین والا حرف د معرب باللام اسم نه، دا وګوره دا العالم د کوم اسم په شروع کې چې د الف لام وي که نه، نو دی پوره اسم ته معرب باللام وایي. نو معرب باللام اسم نه ما قبل یعنی مخکې وي. کله چې تنوین والا حرف د معرب باللام اسم نه ما قبل یعنی مخکې وي. وګوره دا تنوین والا حرف دا زیدن، په دې زیدن دا تنوین دی، دو پیش دی، نو دا ته د العالم معرب باللام اسم نه ما قبل دی، مخکې دی. نو د تنوین نون باندې به کسره یعنی زیر لګو. دا تنوین دا زیدن نه دی، دا زیدن دا په اصل کې داسې وي. ښه، زیدن دا داسې وي. نو دې نون د وجې نه بیا دا مونږ دا نون ته په دو پیش تنوین کې بدل کړو، نو دې ته نون تنوین وایي. ښه، دې نون ته څه وایي؟ نون تنوین. نو دا نون بیا مونږ غیب کو، نو د دې په ځای د یو پیش سره یو بل پیش مو لګو، نو دا ویلی کېږي داسې او لیکلی کېږي داسې. ویلی کېږي داسې، ښه، زیدن، او لیکلی کېږي به داسې دو پیش سره لیکلی کېږي، دا نون سره به نه لیکلی کېږي. خو چې کله د دې زیدن د دې دو پیش والا حرف نه وروسته العالم راشي که نه، الف لام والا اسم العالم، نو دا به بیا مونږ داسې نه وایو. ښه، ګورئ زیدن العالم به نه وایو، بیا به دا نون په دې کې مونږ راوباسو، دا به بیا مونږ وایو زیدونل. دې نون له به بیا مونږ زیر ورکوې، دا به مونږ بیا داسې وایو زیدونل عالمو، ټیک شوه. نو ګورئ لیکلی کېږي دو پیش سره، خو ویلی کېږي د نون ساکن سره. نو چې کله د دې دو پیش والا یا دو زبر والا یا دو زیر والا حرف نه وروسته معرب باللام اسم راشي، یعنی الف لام والا اسم راشي، نو دا تنوین نه دی، دا تنوین به ختم شي، د دال باندې به یو پیش ویلی کېږي او دا دویم پیش چې د دې نون په بدله کې راغلی دی، نو دا نون به ځان له بیا ویلی کېږي او په ده به کسره ویلی کېږي. نو موږ ته هم دا خبره کوي. ښه، اوس موږ ته وایي نو د نون تنوین، نو ما تاسو ته وي دا دو پیش چې دی که نه، زیدن دا په اصل کې څنګه و؟ زیدن. نو دی نون ته نون تنوین وایي. د تنوین دی نون ته دا کم نون ساکن چې دی دته نون تنوین وایي، ٹھیک شوه. لکه مسجدن دی، مسجدن، نو دی دا اصل کې دی مسجدن، نو دا نون ساکن غیب کی او د په ځای باندې دلته کې بیا تنوین راولي، دو پیش راولي. خو دا نون ساکن په تلفظ کې ویلی کېږي او په لیکلو کې بیا دو پیش لیکلی کېږي، دا نون نه ویلی کېږي. خو چې د ده نه وروسته
بیا الف لام والا معرب باللام اسم راشي نو دا نون به واپس روزي ها او د باندې به زیر ولګي زیر نو دا به موږ وایو مسجد نل عثمانو مسجد نل عثمانو یا مسجد نل مکتو مسجد نل مکتو ٹھیک شو اصل مثال می درکو دا نو موږ ته دغه خبره کوي وای کله چې تنوین والا حرف تنوین یا دو زبر دو زیر دو پیش والا حرف د معرب باللام اسم دا نه العالم یا دا دی وری العالم معرب باللام اسم نه ما قبل یعنی مخکې وي نو د تنوین نون باندې با کسره وګورئ د تنوین دا نون به سره وباسو دی لبا کسره ورکو کسره زیر ته وای کسره یعنی زیر ورکو زیر به په لګو او بیا به لام سره ملاو وایو لکه زیدون دی کنه زیدون باندې دا دو پیش دی چې په اصل کې دا زیدون دا زیر نون ساکن دی ور سره په دې دال باندې پیش دی او ور سره نون ساکن دی نو دا نون ساکن بیا غیب کی د په ځای باندې دی یو پیش سره یو بل پیش هم لګي خو ویل کېږي به هم دا نون په تلفظ کې لیکل کېږي به په دې شکل کې او ویل کېږي به په دې شکل کې زیدون به ویل کېږي او لیکل کېږي به زید او دو پیش داسې به لیکل کېږي ها نو موږ ته وایي د زیدون دا نون نه دی دا نون به چې کله د ده نه وروسته الف لام والا اسم وي که نه نو دا نون به پکې موږ واپس راښکاره کړو په لیکلو کې به راولو او دله به موږ زیر ورکو او دا به بیا هغه لام سره ویلی کېږي ښه د معرب باللام اسم چې کوم لام دی هغې سره به دا ویلی کېږي چې کله دې نه وروسته العالمو دا ګورئ الف لام والا اسم راغی راشي نو بیا به یې زیدو نیل عالمو زیدو نیل عالمو زیدو نیل عالمو به بیا ویلی کېږي ښه دې ته ګورئ زیدو او په دا دلته کې دا نون تنوین ورسره وباسه او دله زیر ورکه او دا زیر به بیا دې لام سره ملو کې د الف لام دا الف چې دی حمزه الوسط د حرکت به ختم شي صرف شکل به لیکل کېږي خو ویل کېږي به نه نو دا به موږ بیا وایو زیدو نیل عالمو زیدو نیل عالمو داسې به وایو ټیک شوه تنبیه یعنی خبرداری راله راکړې دا ابنون الک ته وایي الک ته او ابنتون جینۍ ته وایي جینۍ ته ټیک شوه او د اسمون دا نوم ته وایي نو موږ ته وایي د ابنون او ابنتون او اسمون الف دا الف چې دی شروع کې دا کم حمزه دی ده ته موږ حمزة الوصل وایو دې الف ته حمزة الوصل وایي حمزة الوصل ملاوېدو والا حمزة الوصل ورته وایي کم چې د ماقبل یعنی مخکي حرف د ملاوېدو د وجې نه غورځېږي یعنی نه ویلی کېږي دا ابنون نه دی دنه چې مخکې دا ابنون د دې ابنون د الف نه چې مخکې حرکت والا حرف راشي نو دا الف به نه ویلی کېږي د ده حرکت به نه ویلی کېږي صرف شکل کې به لیکلی به پاتې کېږي خو ویلی کېږي به نه ټیک شوه غورځېږي به لکه هو دی که نه دا ابنون دی ابنون نو چې دنه مخکې حرکت والا حرف نشته نو بیا به ابنون وی خو چې کله دنه مخکې یو حرکت والا حرف راشي دا واو تی راغی نو بیا به د ده دا حرکت ختم شي دا به بیا موږ وایو هو ابنون دا حرکت به ختم شي خو دا شکل به لیکلی پاتې کېږي ښه دا به موږ بیا وایو هو ابنون نه هو ابنون دا واو به ډایرکټ دی با سره میلاو وایو ښه هو ابنون داسې به وایو هو ابنون خو لیکلی کېږي به ورسره د الف ښه نو داسې به وایو هو ابنون هغه یو الک دی او هذا اسم دی هذا معنا دا او اسم معنا دا نوم دا یو اسم دی دا یو نوم دی خو وګورئ د دې الف نه مخکې حرکت والا حرف راغی زبر والا حرف نو دا حرکت والا حرف به ډایرکټ د سین سره موږ وایو داسې به موږ نه وایو هذا اسم به نه وایو موږ به بیا وایو هذا اسم داسې به وایو ښه هذا اسم خو د هذا د الف به ځان نه لیکلی کېږي د اسم الف به ځان نه لیکلی کېږي دا قشانتې وګورئ د هذا د الف ځان نه لیکلی شوی د اسم د الف ځان نه لیکلی شوی خو د اسم د دې الف نه به د حرکت ختم شي دا به د الف په شکل کې پاتې شي ټیک شوه خو ویلی کېږي به نه نو دا به موږ وایو هذا اسم نه به وایو هذا اسم به وایو دا ځال به ډایرکټ د سین سره میلاو وایو ښه دا یو الک دی زیدون او د نه وروسته ابنون دی زیدون ٹھیک شو او د نه وروسته ابنون راغی ابنون ٹھیک شو اوس په د دې تنوین هغه نون به موږ راوباسو دلته
ورکوټه نون دله به موږ زیر ورکو دا یو پیش بدل ته ختم کو موږ به بیا او دا حرکت به بیا نه ویل کیږي دا به موږ زید و نبنون زید و نبنون زید و نبنون دا څه به ویل کیږي زید و نبنون زید یو علک دی حامدون اسمن حامدون اسمن دا سره حامدون دی حامدون او د نورسته اسمن راغی اسمن راغی اوس په دا حامدون دا تنوین نه دی کې بدادل ته کې دا یو زیر دا نون ساکن روباسو تنوین د تنوین وای نون تنوین به کې روباسو او دلته به زیر ورکو نو موږ به وایو حامدون اسمن حامدون دا بیا اسم دی او اسمن بیا اسم دی حامدون بیا لفظ دی اسمن بیا لفظ دی خو چې کله مونږ ته اوس دا پته ولګېده چې یاره د اسمن دا حمزه الوصل دی نو د حامدون دا نون ساکن به روباسو نون تنوین او دله به زیر ورکو او بیا به ډایرکټ د سین سره میلاو کو نو دا به بیا موږ داسې نه وایو حامدون اسمن به نه وایو بیا به موږ وایو حامدون اسمن داسې به وایو حامدو نسمن ٹھیک شو حامدون اسمن به وایو ٹھیک شو په دې باندې به امید ده تاسو پوه شوي ها د ابنون او د اسمن په شروع کې چې د ابنون او د اسمن په شروع کې چې الف لام راشي ال راشي نو دا ال د الف لام په دې لام باندې با زیر لګو ګورئ دا وره د ابنون او د اسمن په شروع کې چې الف لام راشي نو د لام باندې به زیر مونږ لګاو دا خو لام ساکن وی کنه خو دې باندې به مونږ زیر لګاو نو د الف لام په دې لام باندې به زیر لګاو او د ابنون نو د الف لام په دې لام باندې به زیر لګاو او د ابنون دی با او د اسمن دی سین سره به ملاو وایو د ابنون با سره او د اسمن سین سره به ملاو وایو نو ګورئ دا ګوره ابنون دی ابنون د په شروع کې چې د الف لام ولګي نو الابنو بشي کنه خدا به ته الابنو نه وي د لام باندې به زیر راولي او د با سره به ملاو کې نو دا به موږ وایو الابنو دا دیوان تاسو ته لیکلی دی د ابنون ابنون په شروع کې موږ د الف لام ولګو الابنو ٹھیک شو خو وایو بای الابنو د ابنون د حمزه باندې ویل کیږي او چې کوم د لام ګوره د الف د لام لمږ زیر ورکو کنه نو اوس په دې سره موږ دا با ملو او داسې به وایو الابنو ٹھیک شو الابنو به وایو ابنون نا الابنو خو وایو به الابنو داسې به وایو الابنو داسې به وایو او د اسمن نا الاسمو شو بیا به د حمزه د اسمن د حمزه به نه ویل کیږي او د الف لام د لام له زیر ورکو د الف لام د ال دی کنه د دې د لام له زیر ورکو دا دی او د اسمن د حمزه نه د الف په شکل کې پرې خو د حرکت ختم کو انو دا بیا موږ د لام لم چې زیر ورکړ دا به ډایرکټ د سین سره وایو الاسمو به وایو الاسمو به نه وایو الاسمو به وایو داسې به وایو ها ویل پکار دی چې اکثر په خبرو اترو کې د دې خیال ډیر کم ساتل کېږي اکثر د دې خلک اهتمام نه کوي نو چې کله د ابنون په شروع کې الف لام راشي نو هغه وایي الابنو حالانکه الابنو نه ویل کېږي دا به بیا وایي الابنو او د اسمن په شروع کې چې الف لام راشي نو هغه الف لام د لام له زیر ورکی او د اسمن د حمزه نه به حرکت ختم کی دا بنوي هغه لام ساکن به ډایرکټ د سین سره وي نو بیا به الاسمو په ځای باندې به الاسمو ٹھیک شو امید دې په دې به تاسو پوه شوي دا دی ګورئ اسمن دی د په شروع کې زه الف لام لګوم مې ولګو او دا حمزه په دې خپل ځای راوله او دا سین په خپل ځای راوله او دا میم په خپل ځای راوله نو الاسم شو خو وایو به ګورئ دا الف دا حمزه به نه ویل کېږي اوس په دې الف لام د معرفي والا لام تعریف لا به مونږ زیر ورکو دا حمزه شو
او دا لام ساکنو د ساکن جزم ته ختم کو دلم زیر ورکو او دا الف دا د اسمون دا الف په خپل ځای ولیکو خو وایو بینه او اسمو چې د لام دا زیر با د سین سره ملو وایو نو بیا به موږ وایو الاسمو الاسمو لیکل کېږي به داسې ویل کېږي به داسې الاسمو داسې به ویل کېږي. نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي یو ځل بیا وایي کله چې تنوین والا حرف د معرب باللام اسم نه مخکې وي نو د تنوین نون باندې به کسره یعنی زیر لګو ٹھیک شو او بیا به یې لام سره ملاو وایو لکه زیدون چې په اصل کې زیدون دی ٹھیک شو دا نون ساکن دی ورته دې نون ساکن نه نون تنوین وایي چې کله دین وروسته العالم معرب باللام الف لام والا اسم راشي نو بیا به زیدون العالم وایو زیدون العالم به نه وایو بلکې وایو به زیدون العالم. خبرداری را کړی د ابنون هلک ابنتون جنۍ او د اسمون نوم دی الف ته ګورئ د دې په شروع کې چې را کوم الفونه دي که نه دې الف ته حمزة الوصل وایي کوم چې د ما قبل یعنی مخکې حرف د میلاوېدو د وجې نه غورځېږي یعنی نه ویلی کېږي لکه هو ابنون دی نو بیا به دا موږ وایو هو ابنون دا الف به نه ویلی کېږي هغه یو هلک دی هذا اسم دی نو دا به بیا موږ وایو هذا اسم دا یو نوم دی زیدون ابنون دی نو دا به موږ وایو زیدون ابنون زید یو هلک دی حامدون اسمون حامد یو نوم دی ٹھیک شو د ابنون او د اسمون په شروع کې چې الف لام راشي نو د الف لام په دې لام باندې به د لام باندې به زیر ولګي په دې لام باندې به زیر لګو او د ابنون دی با او د اسمون دی سین سره به همدغه لام چې زیر هم پې لګولې دا به ورسره میلاو وایو لکه ابنون نه الابنو خو الابنو شو او خو وایو به الابنو او د اسمون نه الاسمو خو وایو به الاسمو ویل پکار دي چې اکثر په خبرو اترو کې د دې خیال ډېر کم ساتلی کېږي. نو امید دی په دې به پوه شوي راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.